بعض خلک د محرم الحرام په میاشت کې غم منځي غم مناوي سوق مناوي او دا وایي چې دا میاشت دا د غم میاشت د خوشي ولا میاشت نه ده په دا میاشت کې تاسو غم مناوي په دا میاشت کې تاسو خوشي مناوي ځکه چې په دې میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د خاندان د واړه د لوی دا ټول په ظلم سره په بيدردۍ سره شهیدان کړي دي دی وجناتا تاسو په دغه میاشت کې غم مناوي خوشي کله هم مناوي دی وای چې شهادت دا یو غم ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړو غم ده د دی وجنه دی په دارس باندې غم مناوي حالانکه د دې خبرې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته بے بنیاد خبره ده نو دا خبره تاسو په ذهن کې وساتئ چې شهادت دا د الله تعالی دی طرف نه یو د سعادت او د خوشي ول شي ده کچېره دغه شهادت د الله تعالی دی طرف نه د خوشي ول یا د سعادت ول شي نه وای نو الله تعالی رسول او صحابه کرام با کله هم د شهادت تمنا نه وای کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه د شهادت تمنا کړي و دغه دا معلومه شوه چې شهادت دا د غم شي نه ده بلکې دا د الله تعالی طرفنه یو د خوشي ول او یو د سعادت ول شي ده چې صحابه کرام هم تمنا کړي و او پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم تمنا کړي و حالانکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دبا همیشه د شهادت حاصل اولو لپاره د دعا غوښتل او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دا همیشه ټول ژوندۍ په جهاد کې تیر کړه صرف ته شهادت د حاصلولو لپاره او د نبی علیه الصلاه والسلام دا د شهادت تمنا هم کړی دا او خلکو ته د ترغیب هم ور کړی دا نو ګوره کچېرته شهادت دا د غم ور شي وای نو دیبا کله هم د شهادت تمنا نه کوله کله به هم د شهادت دعا نه غوښتله او داسې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث ته وای زه دا غواړم چې زه د الله تعالی په لار کې jihad وکم بیا زه شهید کړی شم بیا زه دوباره ژوندۍ کړی شم او زه بیا دوباره دوه مر باندې بیا زه د الله تعالی په لار کې jihad وکم زه بیا شهید کړی شم زه بیا دوباره بیا را ژوندۍ کړی شم او زه درم ور بیا د الله تعالی په لار کې jihad وکم او زه بیا شهید کړی شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې واره په یو روایت کې د شهادت تمنا کړې ده نو ګوره شهادت د الله تعالی طرف نه دا یو د خوشي ول شي ده یو د سعادت ول شي ده د غم ول شي کله هم نه ده کچېره د غم ول شي وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین با د شهادت تمنا کله هم نه کوله کچېره شهادت دا د غم وجوي د سوګ وجوي نو په هر میاشت کې څومره صحابه کرام دا شهیدان شوی دي څومره پیغمبران شهیدان شوی دي خو کله هم یو پیغمبر یا یو صحابي د دوی د شهادت ورځ دا به تور یادګار کله هم نه مناو کړي او دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شوی دا خو کله هم د شهادت ورځ دا به تور یادګار نه د مناو کړي او دا سید نبی علیه الصلاه والسلام په ژوند کې څومره غټ بزرګانو چې هغه شهیدان شوی دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم د دوی د شهادت ورځ دا به تور یادګار نه د مناو کړي او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې د مناولو چاته اجازه ورکړي او بل خبره ده چې اصل کې سوق مناول دا د سړی لپاره بالکل جایز نه ده د نارینه سړی لپاره بالکل جایز نه ده البته خزه لپاره په درې ځایونو کې دغه سوق مناولو گنجائش ده نمبر 1 چې کله د چا یو رشتہ دار وفات شي بیا خزه ته صرف د 3 ورځې لپاره د سوق مناولو اجازه ته په 3 ورځې نه زیات د سوق مناولو اجازه نشته چې کله خاوند خپل خزه ته طلاق باین ورکی بیا دغه خزه لپاره د عدت کوم وخت هغه د سوق ده مزید د لپاره سوق مناول اجازه نشته او درم صورت دا ده چې کله د یوې خزه خاوند وفات شي
بیا د عدت چې کوم وخت په هغه کې څوک مناولو اجازه ته مزید د شذ لپاره د خزې لپاره د څوک مناولو اجازه نشته. نو الله تعالی د مونږ تاسو د داسې بدعاتونه او د داسې رسوماتونه په حفاظت کې وساتي او الله تعالی د مونږ تاسو ټول ته د صحابه کرامو سره محبت را نصیب کی او الله تعالی د مونږ تاسو ټول ته د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تلک توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.